بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري. وقال سعد بن ناشب. نو سعد بن ناشب د قبيله رزام نو دې سعد بن ناشب چې نه ده یو سړی قتل کړو. نو بلال ابن ابي برده ابن موسى اشعري رضی الله عنه هغه لاړو په دې سعد ابن ناشب پسې چې دنه قتال دنه قصاص واخلي او د قصاصن قتل کی، لیکن د هغه موقع نه تختیدل او په هغه کې دا شاعر نو دی بلال ابن برده د سی وکړه چې هغه په بصره کې چې کم کورو د شاعر سعد ابن ناشب د دې چې کم کورو نه او کور ولا وسېزو او د ونه موندو. نو دا سعد ابن ناشب د چې کله بیا راغی خپل کور ولو چې کور یې ترين دی لکه سوځیدلو. نو دا بیا دا قصیده وی چې زبر لکه د خپل ځان نه دا شرم ترين دا وزر ځان لري کومه دا ځان انځم او بل چې لکه دی خو زمانہ په ما په مرګ پس راغلو. نو زه خو مرګ مړ نکړم او زما کور وسېدو. نو دل کې دو دا کوي په بحر طویل باندې قصیده ده، خو ما ته پته نه لګي چې په بحر طویل کې کمی قصیده غي فعول مفاعل او فعول مفاعل فلالین بیت کې سلور تفعیلی او په دیم کې سلور تفعیلی. نو تاسو لا الفعول نو کوي ساغسی نو یو موږ چې فعول پدې کې پنځم ما ساګین دا حذف ته حذف پکې شوی دی ایا موږ دا راکاو ساغسی هم بیا اخوا مفاعل جوړو غواړي فزور باندې لعن الع بیا فعل عرب السي او مفاعل في جالبا ساغسي لعن الع رب السي في جالبا بیا عليا قضاء الله هماكا نجالبا وقفلوي وأذها لعنداري وأجعى لهدمها لعرزي يمن باقل مذما حاجبا ويسخور في عيني تلادي إذا انسنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا فإن تهدموا بالغد رداري فإنها تراث كريم لا يبالي صف عواقبا أخيغا مراتلا يريد على الذي يهم به من مفزع الأمر صاحبا بس هو ده فعول مفاعل سأغسل عن العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا أسهل عن داري وأجعل هدمها ليرثي من باقي المذمات حاجبا ويسخور في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا فإن تهدموا بالغدر داري فإنها تراث كريم لا يبالي العواقبا أخي غامرات لا يريد على الذي يهم به من مفزع الأمر صاحبا إذا هم لم تردع عزيمات همه ولم يأت ما يأتي من الأمر هائبا فيا لا رزا من تشع بي مقدما إلى الموت خوصا إليه الكتائبا إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرضى إلا قائم السيف صاحبا
سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. سأغسل غسل يغسل بمعنى هنزل لري کول، عني العار عار عایر یعیر سمع اسمونه معنا بربند کېدل، او عار چې اسم جامد شي نو عار بیا شرم او اعیار جمع راځي. دلته کې شرم نه سیف خو جسو پیری شوی دی، سیف مفرد دی جمع سره راځي او څه ته وایي تورې ته. جالبا ضرب یضرب معنا ماتول. خالي علی قضاء الله قضاء الله جالبا معنا راکودل، جالبا د نصرین سره معنا راکودل. علی قضاء الله قضاء فیصله ته وایي، ما كان جالبا جالبا هم د قشان نصرین سره راکودل. وسأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا. وإذا زرد جذب لري كما وبين زما لري بكم دزانا وبين زم دزانا دا شرم بالسيف جالبا د توري په ذریعه سره چې تور احکاروي راکول شي. علي قضاء الله او بما ان الله فیصله تقدیر الهی ما کان هر څه چې جالب را دي شي. مطلب دا دی کنه چې لکه ما ته چې دا کم شرم درا سوال لري چې زما په غیر موجودګۍ کې زما دا کور څه زلې نو دا شرم ډیر زر ځان زوین زما او کما ته دا غین ورو سره رسې جوړ رسې. مطلب دا کړی نو صبح ما باندې بل څه تکلیف راځي یا ما مړګي جوړ مې خدا خپل بدل ځنه پرېنم. پوه شو دې باندې سأغسل عني العار بالسيف جالبا و ډیر زر د چې زب اوین زما لري به کم د ځان د شرم د توري په ذریعه سره دا راخودون کی توري په ذریعه سره. علی قضاء الله ما كان فما من الله فیصله هر څه وی جالبا راځي یعنی هغه راخود لري دي. واذهال عن داري واجعل هدمها لعرضي من باقي المذمات حاجبا. وازهل زهل يظهر معنا غافل کېدل، دار کور ته وي دوه جمع ده. واجعل جعل يجعل معنا ګرځول، هدمها هدم يهدم معنا غرزیدلو. لعرضي عرضي جمع د دې چې اعراض راشي نو بیا عزت ته ویل او د عرضي جمع چې عروض راشي د عرض جمع عروض راشي بیا سامان ته وي. من باقي المذمه ده ذم يذم معنا برائی کول. حاجب حاجب مفرد ہے، حواجب جمع ده. خادم واذهال عن داري واجعل هدمها لعرزي من باقي المذمات حاجبا. واذهل عن داري وزبد خپل کورنا غافل شوا او غافل بشم زد خپل کورنا. واجعل هدمها حاجبا هي واجعل هدمها حاجبا او وبغردو ما د دې دا غرزیدلو مانع به وګرځو ما د سره پاره. لعرزی من باقی مذمته د خپل عزت د پاره د باقی مذمت نه. مطلب دا دی کنه چې لکه زبر د خپل کور دی کنه دینه به غافل شمه او زبر دا وېما چې زما د عزت بچاوهلو د پاره زما د کور غرزیدل چې دا مانع جوړ شو. مطلب دا کچرته دي سړی زما د کور نه وې سېدل او زبا موقع باندې وې نو زبې لکه قید کړي به وې یا به چې نه دا به لکه وجلې به نو دا خو زما د پاره شرم وکنه نو خپل کور نه بغاوې ځکه کور خو ملاړو او ځان خو مې بد شو کنه وخو نه شرمېدم. واذهال عن داري واجعل هدمها لعرزي من باقي المذمات حاجبا. واذهل عن داري زبد خپل کورنا غافل شما واجعل هدمها حاجبا باخره دې برابر کې د معنی لپاره او وبغردوم زاد دې دا ورانېدل مانع د سره لپاره لعرزي د خپل عزت لپاره من باقي المذمه د باقي برایانو نه. هغه پوښوي आवाज ناراضي بھائی. ويصغر في عيني تلادي اذا سند يميني بإدراك الذي كنت طالبا. صغر يصغر په معنا دا کرومه کرومه راځي په معنا وړو کې کېدل.
عینی عین مفرد او اعین جمع د عیون جمع د سترګو ته وایي تلادي دا د بابي مفعول مصدر ده او د اسم شه ده مجرد تلاد ویلېږي موروثي مال تر پلان کنه چې کمال باندې شي اذن سند ان ثنا ينثني ان ثنت باصل کو ان ثنيت ان صرفت ان فعلت قال بعد وجنا ان ثنات او بیا ان ثنت ان صرفت کله چې ډک شي ډکېدل واپس شي پیر جانا ډک واپس کېدل یمینی یمین د ایمون جمع خیل استوي بادراك ادرك يدرك مندل كنت طالبات له طالب ويسخر في عيني تلادي اذا انثنت يميني بادراك الذي كنت طالبا وزما په نظر کې ويسخر في عيني تلادي او زما په نظر کې زما موروثي مال کم دی زما په نظر کې زما موروثي مال کم دی اذن ثنت يميني کله چې واپس کی زما د خیلاس به ادراک الذي هر هغه سیز د هغه سیز حاصلېدل كنت طالبا چې زه دغه طلب کوونکی یم مطلب دا دی چې لکه زما د دې پلار نه ماته زما د کور پاتې شی او کنه خو د دې د چل وکړو چې زما دا کور چې نه دا خو زمانه لاړو او عزت چې دا مې بچاو شو نوې ما الته کې د زما په نظر کې زما د موروثي مال کم دی د هغه نه کله چې زما په خیلاس باندې هغه څه ما حاصل شي په قوت سره ما حاصل شي کوم چې زه غواړم یعنی ما خو د دوه مرګ غوښتو د خپل دشمن مرګ مې غوښتو نو عامه قتل کړی دی او دا مال چې زما لاړو دا کور چې زما وسوځېدو خیر زما په نظر کې کم دی ويسخر في عيني تلادي اذا انثنت يميني بادراك الذي كنت طالبا ويسخر في عيني او کم دي زما پسترګو کې تلادي زما موروثي مال اذن سنت يميني کله چې زما د خیلاس واپس شي بادراك الذي د وصول په هغه سیس باندې كنت طالبا چې زه دغه طلب کوم کما فان تهدم بالغدر داري فانها تراث كريم لا يبالي العواقب فان تهدم هدم يهدم خصم مكوي غرزولو نړیدل ماتول غدر يقدر معنی دوکا کولو دار خو جو مخکمه وي دار مفرد جمع سره دورن ادورن او دورن جمع تراث مصدر ده مثلا باب میراث غستل کریم صفت مشبث غدا لا يبالي بالا يبالي مبالاه پروا کول عواقب جمع د عاقبتون د انجام فان تهدموا بالغدر داري فانها تراث کریم لا يبالي العواقب وکتا زما دا کور ختم کو زما دا کور دی ونړو په دوکي باندې فان تهدموا کته تاسو ونړو بالغدر په دوکي سره په عاشق نه سره زما دا کور فانها تراث کریم نو دا د معزز سړی کور دی دا معزز سړی میراث دی لا يبالي العواقب چې هغه د انجام پروا نه لري چې د انجام پروا نه لري الګه پوه شو به دی باندې یعنی خپل ځان چې نه دیته د کریم وای چې لکه مطلب تا خو زما کور ختم کو خو زما کور دې نه زما په دې باندې پروا نشته ده زګه دا ماته په میراث کې پاتې شوی دی او زه خو یو سخی او معزز سړی ما ته لکه دا د انجام دغه ځنه کوم دا انجام خیال نه ساتم چې زمانه بچاته سپاتې کې او ما ته به سپاتې کې د دې خیال مې نشته بهادر یم سخی ما فان تهدموا بالغدر داري فانها وکجرتا ختم قران دی کو زما دا کور د دوکې د وجنا فانها تراث نس پروا مې نشته ولی فانها تراث کریم ځکه دا میراث د دې او معزز او د سخی سړی دی لا يبالي العواقب چې هغه انجام پروا نه لري اخي غامرات لا يريد على الذي يهم به من مفزع الامر صاحبا اخي اخون دغه اخوات اخوه جای جمع ورور ته ویلېږي غمرات مخکې شوی دی د غمرت جمع شدت ته ویلېږي لا اخي غمرات د دې معنی د جفاکش سره اخي چې وسر راځي نو معنا هغه والا سخت والا لا يريد اراده يريد اراده کول على الذي يهم هم يوم معنی اراده کول
من مفضع الامر مفضع الامر يعني قبیح کار دی صاحب مفرد اصحاب جمع ده اخي غامرات لا يريد على الذي يهم به من مفزع الامر صاحبا وهغه د جفاکش سړی دی حیا د سخت واله دی لا يريد على الذي چې اراده نه کوي داغه يهم به لا يريد چې اراده نه کوي علي اللي باکار باندې يهم به صاحبا چې دا ملګری باغی باندې اراده کړي د عظیم الشان او د قبیح کارنه مطلب دا دی خپل ځان صفت کوي چې زه د سي همت والا سړی ما او د سخت او تکلیفونو والا سړی ما چې زماغه ملګری چې دی زماغه ملګری هغه چته دی او غټ کار دغه کوي اراده لري نو هغه د هغه قصد نه کوي پوه شو به باندې اخي غمرات و هغه د جفاکه سره خپل ځان ته وي لا يريد اراده لري على الذي پای کسبانه يهم به صاحب چې د ملګری راغي اراده کوي د عظیم الشان کار عظیم الشان کار دی هغه پوه شو به باندې ها بیا وایي اذا هم لم تردع عزيمات همه ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا او اذا هم کله چې زماده ملګری قصد وکي هم معنا قصد کول لم تردع ها ردع يرد او معنا پر خودل عزيمه همه عزیمت مقیو شو عزائم مضبوط کار ته وي هم وشو مصیبت ته وي قصد او اراده ته ولم يأتي اتا يأتي اتيان ذراويز من راتل هائبا ها به يهابو معنی يریدل فإذا هم لم تردع هزيمات همه ولم يأتي ما يأتي من الأمر هائبا وإذا هم زمانہ ملګری چې کله قصد وکي یا دا شاعر خپل ځان صفت کوي چې کله د یو کار قصد او اراده وکي لم تردع عزيمة همه نه دا لوی عزت عزم او همت دا څوک نشي پرې خودلې نشي روکاوهله ولم يأتي هائبا او ناراضي ته یرا ما یاتی من الامر هغه چې راځي د کار نه مطلب دا دی کنه چې لکه زه خپل ځان یا خپل ځان صفت کوي وای کله چې زه د یو کار اراده وکما نو هغه کا دای کې څومره سخت راځي تکلیف راځي او وای کې یره راځي نو هغه یره هغه نشي واپس کولای مطلب چې یو پیرا ما و چې دا کار بکیږي جواب یې کیږي لکه پوه شوي او د دې نه زنه ریګم چې رم په ما باندې بس غم راشي مصیبت پر راشي اذا هم لم تردع عزيمات همه وکله چې دې قصد وکي نو نه پرې دی بیا نه پرې خو د لګي نه واپس کولې کیږي عزيمه همه دراغه مضبوط همت و عزم ولم ياتي او دې د ناراضي يرا هائبا يرا ورته ناراضي د سنه ما ياتي من الامر هغه چې راضي د کارونه هغه پوښتنه به معنی فيا لا رزا من رشحوا به مقدما الى الموت خواصا اليه الكتائب یا لرزام رزام دغه قبيله د کومه قبيله چې دی وکنه هغه ته رزام ویل کېږي د قشاعر قبيله ده رشع يرشع ترشيحا معنی تربیت وکي زما او دغه وکي منتخب کيما مقدما مخ کړل شوی قدم يقدم تقديما اسم مفعول غیر مخ کړل شوی الى الموت مرغ خواصا خاص يقوس معنا غپه وهلو خواص د نګیدون کې په اوبو کې کتائب جمع د کتیبتون دا فوجي ته ویلږي فوجي لار ده فوجي دسته ته ویلږي فيا لا رزا من رشع بي مقدما الى الموت خواصا اليه الكتائب و اي زما خلقو اي زما د قبيله خلقو رزام والا اي خلقو یا لام بغیر تعجب ده و اي خلقو تعجب وکي د بنو رازم د پاره دې ټول کې رشحو ده رشحو ده پدې د شد لاندې زیر ده او کله پاسه به زبرسته لپاسه به زبرسته کنه نو بیا رشحو ده ښا اے خلکو تاسو تعجب وکي په بنو رزام باندې رشحو به مقدما چاغو تربيت کړي ده زما او زي مخ کړي ما مقدما الى الموت مخ کړي مرګ ده خواصا الیه چې زنه نوتون کې مپاغه کې الیه الکتائب او داغي طرف ته په فوجي لارو کې ننوتن کې ما په فوجي لارو کې یا په فوجي دستو کې ننوتن کې ما یعنی زما
دا دغه چې دی کنه زما دا قبيله دې زما د تربيت کړي لري او زه دې برابر کړی ما چې په کم ځای کې هم لکه فوجي د استخکاری لخر خکاری نو هغه د ټول نمخ کې نه وته ما فیا لا رضا من رشحوا بي مقدما الى الموت خواصا اليه الكتائب و اے خلق تعجب وکي د رضام قبيله ول لپاره رشحوا چې دو تربيت کړي لري زما او دو خوخ کړي مزو مقدما الى الموت مخکړه شي مرګ ته خواصا الیه الکتائب فدا زعال او مرګ درفتا د پوجي لارو کې نوتون کېما خواصا خواصا نوتون کې زواد سره نوتل خواصون اذا هم القى بين عينيه عزمه ونكاب عن ذكر العواقب جانبا اذا هم معنی اراده کول القا يلقي القان معنی ګرځیدل عینین دا اعین جمع او عین مفرد عینین تسنیه ده عزم قصد او اراده ته نکب یلقي وتن کی معنا واپس راتل یا د وسیزنا ډډا غړول عن ذکر اوریدل ذکر العواقب عواقب جمع د عاقبتون ده انجام ته وإذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكاب عن ذكر العواقب جانبا وکله چې د اراده وکي شاعر خپل صفت بیانوي وکله چې د صفت وکي کله چې د قصد او اراده وکي نو القى بين عينيه عزمه نو د عزم د سترګو مخې ته یعنی د ټول توجه د خپل مقصد ته وي القى بين عينيه او ملاقات کې غرزه د خپل مخې ته دی خپل مخې ته خپل عزم اراده ونکب عن ذکر العواقب جانبا او د انجام کار نه د کې ډډه مطلب دا وای چې کله دغه وکي د یو کار اراده وکي نو د مخې ته صرف د خپل مقصد وي او چې انجام کار راغی د خپل ډډه اړي مطلب دا چې لکه دې ته نه ګوري چې ورستو بس کېږي او بس د مخې ته خپل هغه مقصودي اذا هم القى بين عينيه عزمه کله چې د اراده وکړي نو د مخې ته د عزم د سترګو مخې ته ونکب او ډډه کوي د عن ذکر العواقب د انجام د ذکر نه جانب په ډډه کول سره ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا ولم يستشر استشار يستشير استشارا يستوشر باصل کوخه استشوى استوشر يستوشر د یعیدو قانون د وجه نه واو هر هغه چې واقع شي د علامت مضارع مفتوح د کسری په مېس کې نو دا د فتحې او د کسری په مېس کې یستشیر ته جوړ شوی دی مشوره طلب کول فی رأی المفرد آراء جمع ده ولم يرضى رضی يرضى سمع اسم راضی کېدل وای ولم يستشر في رأيه غير نفسه او د مشوره نه طلب کوي په اورای کې د خپل ځان نه علاوه مطلب په کم کار کې چې مشورې کوي صرف د ځان مشوره اخلي ولم يرض الا قائم السيف صاحبا او دې نه خوشاليږي ناراضي کیږي مگر په هغه کس باندې چې د ملګری د سره تیار د توري په لاس باندې ولاړی مطلب دا کنه چې لکه صرف د توري دغه کم دی زور چې نه هغه د سره ابد باندې د سره ملګرتیا برابرای او نور نو پوښښ به نه مطلب دا کنه چې خپل بادری په بیان کړی دا چې دا یری کم نه دسنه بلکې چې یو کار دی چې پای کې مشوره کول نه زه خپل ځان سره مشوره کوم د بل چا سره مزه بل څوک مې غلطه مشوره راکړي یا بل نو زمانه چې مشورې د اجازه نشته او ملګری مې سی باغ راځي هغه د توري سره ولم يستشر في رأيه غير نفسه هذا مشوره د برای کې علاوه د خپل ځان ولم يرضى نو خوشاليږي الا قائم السيف صاحبه مگر چې د ملګری هغه تور په لاس باندې وي الګه پوښښ به نه یاد بشي دا ان شاء الله